د تحصیل مندڼ په کنکوی کلي کې ګڼ شمېر کسانو د پرویز خان په قیادت کې د پی ټی آی لارې جدا کړې او په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلان وکړو. مونږه د پاکستان تحریک انصاف نه مستعفي شو او په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټری کې مونږه شمولیت کولو اعلان کوو. نو موږ سره نمونه دا دي: پرویز خان، عدنان خان، جواد خان، کامران خان او سیراب خان، رویز خان، فیاض خان، ثاقب خان، اویس خان، علیبور خان او انیس خانو، میر زمان خانو او شیر افسرو، رشید زمانو، دا کسان موږ سره دي. او یوسف خانو، الیکس زمانو او اختر زمانو، ازیر جامانو او حضرت عثمانو او خان بادرو، تاج بادرو، میا بادرو او منصورو او سید بادرو او اجي رحمانو او اشفاقو او وقاسو، دا موږ سره کسان دي. په شمولیتي تقریب کې د سابقه ایمنه شیر اکبر خان فرزند، شهزاد اکبر خان، غفور احمد او شیر افسر نه علاوه نوې شامل شوي کسانو ګډون کړی وو. مختصر شمولیتي تقریب ته نوې شامل شوي کسانو په خپل خطاب کې وویل چې موږ په پی ټی آی کې د شیر اکبر خان سره وو او اوس ورسره په پی ټی آی پارلیمنټیرین کې شامل شو. تقریب ته شهزاد اکبر خان په خپل خطاب کې وویل چې روزانه د خلکو پارلیمنټیرین کې شمولیت نه پته لګي چې د عوامو په ورس هټک اعتماد دی. هغوی وویل چې موږ سره ډېر خلک په رابطه کې دي، خو د وخت د کمی د وجې موږ لږ لږ شمولیتونه کوو. وایي چې ان قریب به په مندڼ کې ډېر لوی کورنۍ په پی ټی آی پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلان کوي. د پی ټی آی نه مستعفي شو او موږ خپل کوم وروڼه چې وو، کوم ملګري زموږ ملګري وو، هغه ټول چې کوم دی نو شیر اکبر خان سره اعلان وکړو. آینده دپاره به هم چې کوم دی نو د هغه سره ملګرتیا کوو. مخکې هم ورسره ملګري وو، بیا هم ورسره ملګري وو. د نادر خان اکا د وخت نه په دې خوا موږ د ده ملګري یو، د ده پلار او زامن ټول چې کوم دی موږ دې سره تر اوسه پورې وچلېدو. انشاءالله تعالی چې تر مرګه پورې به د سره ملګري یو او د ده حمایت به کوو او څه چې زموږ وس هغه به کوو انشاءالله. او مونږ ان شاء الله دې سره د مرګتیا اعلان کوو. زمونږ مشرانو چې کوم دي نو د 13 کالو 15 کالو راسره دې سره مرګتیا وه او ان شاء الله مونږ کشران به هم د مرګتیا قایم او دایم ساتو او ان شاء الله مخ پړوان دی به بیا ان شاء الله شیر اکبر خان چې کوم دی نو کامیابو او مونږ ورسره ان شاء الله ملګري یو پوره. تاسو شکریہ. زه د خپل طرفه او د پاکستان پی ټی آی پارلیمنټیرین د طرفه د خپلو مشرانو ته، ورونو ته او د همزولو ته په خپلې پارټۍ کې په خیرالی وایم او ویلکم ورته کوم او دا باور ورته ورکوم چې تاسو به هم چېرته هم په دې خپله فیصله ستومانه نه شئ. د هغې مین وجه دا ده چې که تاسو وګورئ په تیر شوي حکومت کې د پرویز خټک صحت کارډ وګورئ چې هغه د غریبو خلکو دپاره کوم مفت علاج یو پروګرام جوړ کړی، هغه یو بیسټ ایډمنسټریټر و. داسې پالیسۍ به یې جوړولې چې د هغې پیده به عام ولس ته تله. پولیس اصلاحات هغه کړي، پټواري نظام هغه ښه کړی. هسپتالونو کې زموږ سره نن په بونیر کې چې څونه ډاکټران دي دا د هغه د وجې دي. هسپتالونه یې د ډاکټرانو نه ډک کړي دي. دغه شانتې د ایجوکیشن خبره ده، که په استادانو به کومه ډیوټي نه کوله او کومه طریقه وه نو هغه سکولونو کې کوم اصلاحات دا د هغه وو. داسې که ګورئ صوبایي موټروی ده، بي آر ټي ده، دا د هغه دي. که داسې ګورئ زموږ چې دویم وزیر اعلی صاحب راغی په بونیر د هغه هم ډېر غټ احسانات دي. ټنل دی زموږ د سواړی نه تر دیوانه بابا پورې روډ دی، د چغرزو روډ دی، دلته دونه نور د پیر بابا روډ دی، نور داسې پراجیکټونه دي. د 9 ارب روپو دا روډ دی. د دې نه علاوه د ایم این اے صاحب خپل دلته په دې حلقه باندې څنګه چې دې مشرانو وي د دې سره زموږ یو تعلق دی، ورورولي ده. د پارټۍ خبره پکې نشته. همارا کشران وروڼه هم دلته ولاړ دي. نو دې چې کومه خبره وکړه نو بالکل زموږ د دې سره ورورولي ده او داسې ورورولي ده چې د هغې څه مثال نشته. که د کارونو په حواله درته زه د ایم این اے صاحب کارونه راواړم نو هغه چې په دې خپل ټینیور کې څونه کارونه کړي دي نو زه اوپن چیلنج ورکوم دونه یو ممبر نشي کولی او نه به وکړي. او زه د نوښار د خلکو هم شکریه ادا کوم چې هغې څونه په پرویز خټک صاحب باندې اعتماد وکړو او د هغه سر یې کوم د فخر نه اوچت کو او هغه سره خپل خلک ودرېدو. داسې زما د خپل بونیر د ولس نه دا تمه ده چې هغه به د ایم این اے صاحب سره ودرېږي، خپله ورورولي به کوي، پارټۍ بازي به نه کوي او انشاءالله زموږ سره به ولاړي. چې کوم کارونه ایم این اے صاحب کړي دي زه اوپن چیلنج ورکوم د نورو ممبرانو ته چې راشئ د هغې په نیمه موږ ته وښیئ نو هم به زه ستاسو ومنم. خو نشته که د دې حلقې کې پلونه یا د ایم این اے صاحب کړي دي، که سکولونه وایي ایم این اے صاحب کړي دي، که فیډر کور په کور بجلي ده
ټرانسفارمر دي دا ایم ان اے صاحب کړي دي روډونه یې کړي دي مین روډونه هغه کړي دي د چملې امازو چې کوم زاړه سکولونه دي هغه کړي دي کو د پاسپورت دفتر دی کو د ای ټي او دفتر دی کو د وابډې دفتر دی کو د پی ټي سی ایل دفتر دی کو سره د ای ټي او دفتر دی و سره د کم ایم پی او چې په کم ټایم کې د ایم ایس تا دفتر دی د ډي ایچ او دفتر دی دا ټول دفتر د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 پای کې زه د وزیر اعلی صاحب د محمود خان خپل وزیر اعلی چې زمونږ کم تیر شوی دی هغه شکریا ادا کوم هغه د طرفه دا یو تحفه وه زمونږ دوه تحصیلونه چې کوم جوړ شوي دي زمونږ روډونه جوړ شوي دي نو میګا پراجیکټس چې دي دا په بونیر کې شوي دي او زما په خیال زمونږ د بونیر خلکو لم دا پاسېده پکار دي چې زمونږ بیانیه دا ده چېرې مونږ ترقي غواړو مونږ دلته تعلیم غواړو مونږ دلته بجلی غواړو مونږ دلته روډ غواړو مونږ دلته هسپتال غواړو مونږ دلته تعلیم ایجوکیشن یونیورسيټي غواړو یونیورسيټي چې وګورئ 2 اربو 3 اربو روپو یونیورسيټي روانه ده ګریډ سټیشن روانې دي نو د بونیر خلک هم دا تبدیلی غواړي چې یاره په دې علاقه باندې د حکومت ته طرفه څه وشي نو انشاءالله هغوی به د ایم ان اے صاحب او زمونږ حمایت کوي د پرویز خټک صاحب او دا پارټي به مخې ته بوځو او زه ستاسو په وساطت د بونیر ټولو خلکو ته وایم چې راځئ دا پارټي جوین کړئ چې په دې بونیر کې بدلون راولو او زه د دې خپلو وروڼو بیا شکریا ادا کوم د دې مشرانو انشاءالله د دې دعاګانې به را سره او دی به را سره منډې تړلې وي ادارونه به را سره منډې تړلې وي دا پارټي به موږ مخې ته بوځو او په دې بونیر کې به موږ بدلون راولو چې یاره د پی ټي آی چې زموږ څونه ورکران دي تیر شوي هغه به انشاءالله دې پارټۍ ته راولو او په یو ځای باندې به دا پارټي مخې ته بوځو او مخې ته بوځو ډېره مهرباني شکریا والسلام